बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د محلول په رنګ باندې د خارجي ایون اغیز، یعنی موږ سره محلول دی او کلوریمتر کې باید موږ دغه ایون چې موږ معلومو هغه باید موږ رنګه کو چې کلوریمتر کې لیته معلومې. نو په ځینې وخت کې په دې رنګه محلول کې موږ سره یو خارجي ایون چې ډېر کم غلظت کې موږ سره موږ یو چې دا په ټریسز اماونټ ډېر کم مقدار کې دغه خارجي ایون ډېر کم مقدار کې چې ما سره دا ما سره په دې زه چې کوم ایون معلومومه د ده په معلومولو کې ما سره څه کوي احلال کوي. نو خارجي ایون په لاندې حالتونو کې څه کوي موږ سره دا موږ سره خپل اغیز کوي. یو چې دی ما سره اوس خارجي ایون چې دی خارجي ایون کم ریجنټ چې زه وراچوم د خپل ایون معلومولو دپاره زه چې کوم ریجنټ وراچوم آر خارجي ایون هغې سره تعامل کوي. نو کله چې زه خپل ایون چې زه معلوموم چې هغه زما ایکس ایون دی، زه غواړم چې ایکس ایون مقدار پیدا کړم، خو په دې ایکس ایون کې ما سره په ډېر لږ مقدار کې ایم خارجي ایون دی، ایم چې دی خارجي ایون دی او دا زما خپل هغه انلیټ دی. زه غواړم چې دا زه معلوم کړم دا ایکس د ایون مقدار زه معلوم کړم. نو زه کله چې ریجنټ وراچوم نو دا ریجنټ هم د ایکس سره تعامل کوي او هم د ایم سره تعامل کوي. اوس که ایم سره تعامل کوي یا به مرکب شی جوړي یا به رنګه مرکب جوړي او یا به بېرنګه مرکب جوړي. نو په دواړو صورتونو کې که رنګه مرکب جوړي او که بېرنګه مرکب جوړي ما سره څه کوي دا ما سره احلال کوي. که رنګه مرکب جوړي خو بیا خو ډېر زیات احلال کوي او که رنګه مرکب نه جوړي نو ما سره ریجن مصرفیږي. څه کېږي موږ سره ریجن مصرفیږي. نو کله چې زه غواړم چې خپل ایون چې کوم دی چې هغه ایکس ایون دی، زه غواړم چې د هغه مقدار معلوم کړم، نو زه ریجن اضافه کوم او دغه ریجن سره خارجي ایون چې کوم دی ایکسټرینس ایون چې دی هغه سره تعامل کوي. هم رنګه او هم بېرنګه مرکبات کېدای شي جوړ کړي چې دې وخت کې ما سره څه کوي احلال کوي. دویم حالت کې خپله د خارجي ایون زما چې کوم دی خارجي ایون یعنی خارجي ایون چې هغه زه نه غواړم چې زه معلوم کړم، زه خو ایکس معلوموم، د خارجي ایون ایم چې دی په خپله رنګه دی، په خپله رنګه دی. نو کله چې رنګه دی نو زه د څخه نور تېروم دا به هم څه ناڅه شی کوي نور به ماله جذبوي. صحیح ده. نو دی بیا ما سره څه وکړو احلال وکړو. او دریم ما سره کېدای شي خارجي ایون ما سره کېدای شي چې خارجي ایون شي خارجي ایون دا منفي ایوني انیوني خارجي ایون ما سره څه دی هغه ناین دی منفي ایون دی. نو دغه منفي ایون کېدای شي دغه منفي ایون زما چا سره تعامل کوي زما ایکس سره تعامل کوي یو داسې مرکب جوړ کړي یا داسې یو کمپلیکس جوړ کړي داسې یو مرکب جوړ کړي کمپلیکس جوړ کړي چې د هغه ډېر لږ تجزیه کېږي. کېدای شي خارجي ایون منفي ایوني او منفي ایون زما چې کوم کیټاین معلومومه زه چې کوم ایکس معلومومه هغې سره کېدای شي تعامل وکړي او تعامل په نتیجه کې ما سره داسې یو مرکب جوړ کړي چې هغه تجزیه کېږي کم یا داسې یو کمپلیکس جوړ کړي چې د هغه کا انسټیبیلیټي چې ده کا انسټیبیلیټي دا ډېره زیاته څه ده دا ډېره زیاته کمه ده ډېر زیاته کوچنۍ ده. کا انسټیبیلیټي قیمت ډېر زیات وړوکی دی نو دې وخت کې دا به نه تجزیه کېږي. نو څه ناڅه ایون زما زه غواړم چې ایکس مقدار معلوم کړم او هغه څه ناڅه منفي ایون سره خارجي ایون سره تعامل کړی دی نو په پوره توګه زه د ایکس مقدار ما په دقیق ډول څه کړ معلوم نه کړ. نو دغه درې فاکتورونه کېدای شي زه ریجنټ وراچوم او ریجنټ اضافه کولو سره دغه هغه د ایکس سره خارجي ایون ایم سره هم تعامل کوي او هغې سره یې رنګه مرکب جوړوي یا بېرنګه مرکب جوړوي. نو دې وخت کې ما سره احلال کوي د ایکس معلومولو کې انټرفیرینګ کوي مداخله کوي لاسوهنه کوي. همدارنګې
خارجي ایون په خپل چې دی رنګ دی، نو کله د څخه زه نور تیروم، صحیح ده، نور دې څخه تیریږي، دا هم څه نه څه نور جذبوي، څه به کوي موږ سره نور به جذبوي. نو دلته بیا ما سره احلال یې وکړو، لاس وهنه یې وکړه د ایکس ایون په معلومولو کې. او کېدای شي دا خارجي ایون چې دا منفي ایون وي، نو منفي ایون کېدای شي ما سره تعامل کې د چا سره منفي ایون زما اناین چې دی دا کېدای شي ما سره تعامل کې د ایکس سره زما کیټاین سره او موږ سره یا کمپلیکس جوړ کی یا ما سره مرکب جوړ کی. که مرکب جوړ کی نو هغه ما سره تجزیه کیږي، لو ډایسویشن دی، ډیر کم تجزیه کیږي. او یا ما سره کمپلیکس جوړي چې دا کا انسټیبিলিټی چې موږ سره ډیر زیاته کوچ نه ده، نو په دریوانو حالتونو کې په ټولو صورتونو کې موږ سره چې خارجي ما سره څه کوي، ما سره هغه احلال کوي. نو باید خارجي ایونونه چې کوم ستونزې من سره راوړي، کوم لاس وهنه کوي، کوم انټرفیرینګ کوي ما سره په د ایکس ایون په معلومولو کې، دا باید جلا کړم. نو دې لپاره موږ کیمیاوي طریقو څخه هم استفاده کوو او فزیکي طریقې چې دی ایکسټراکشن ورته وایو، ان شاء الله بل لیکچر به زموږ په هغې کې نو کې شي فزیکي طریقو باندې موږ استفاده وکړو. نو کیمیاوي طریقې هم دي او فزیکي طریقې هم دي. نو کیمیاوي طریقو کې لومړی طریقه چې دا کیمیاوي طریقو کې کیمیاوي میتودونو کې لومړی طریقه زموږ چې دا کیمیاوي میتودونو کې چې موږ خارجي ایون باید د لاسوهنې څخه د انټرفیرینګ څخه باید موږ څه وکړو، د مداخلې څخه دا باید د هغې مخنیوی وکړو، باید خارجي ایون موږ جلا کړو. خارجي ایون یا جلا کړو یا مثلا پرده کړو چې ما سره په ایکس ایون په معلومولو کې ما سره احلال چې دی دا څه نه کړي، پیدا نه کړي. یوه طریقه کیمیاوي میتودونو کې یوه طریقه چې دغه ماسکینګ دی، چې دی ماسکینګ، دا تاسو ته صوفي کیمیا کې هم ویلي ماسکینګ. ماسکینګ چې دی مثلا ما سره ایم خارجي ایون دی، ایم چې ما سره دا فارن پارټیکل دی، ایکسټرینس ایون دی، خارجي ایون دی، او دې خارجي ایون سره زه یو ریجنټ اضافه کوم، صحیح ده، زه یو ریجنټ اضافه کوم او دغه ریجنټ ما سره د خارجي ایون سره څه جوړوي، ثابت مرکب جوړوي یا کمپلیکس جوړوي، صحیح ده. خو دغه ریجنټ چې زه کیوں اضافه کوم، دا ریجنټ چې زه کیوں اضافه کوم، د دې دپاره به ضروري دا چې د ایم کیوں انسټیبیلیټي کانسټنټ، صحیح ده، یا ایم کیوں باید ډیر زیات ثابتي د ایم آر نه. آر زما ریجنټ دی، یعنې دې سره خو اول ما څه وراچو، دې سره ما اول کیوں وراچو او بیا زه څه وراچوم، بیا زه وراچوم مثال په توګه ریجنټ وراچو، بیا زه وراچوم څه ریجنټ وراچوم. اول ما کیوں وراچو، یو بل یو ریجنټ مې وراچو او دغه ریجنټ چې دی زما دا ریجنټ هم د ایکس سره تعامل کوي او هم د آر سره. ایکس زمونږ نامعلوم شی چې مونږ یې غواړو معلوم کو. اوس دغه کیوں چې زه وراچوم، دغه ریجنټ چې زه وراچوم، دا باید دغه کمپلیکس ما سره ایم کیوں کمپلیکس باید دا ډیر زیات ثابت دی د ایم آر نه. کله چې ایم کیوں ډیر زیات ثابت دی د ایم آر نه، نو زه ویلی شم چې کا انسټیبیلیټي د ایم کیوں دا ډیره زیاته کوچنۍ ده د چا نه، ډیره زیاته کوچنۍ ده د کا انسټیبیلیټي د ایم آر نه. کا انسټیبیلیټي چا نه، د ایم آر نه. نو کله چې ایم کیوں ډیر زیات ثابت د ایم آر نه، نو کیوں چې دی چې کوم ریجنټ زه ور اضافه کوم دا ما سره ډېر قوي کمپلیکس جوړوي د چا سره، د خارجي ایون سره په نسبت د ریجنټ. نو کله چې زه به دې ته ریجنټ ورچوم، نو ریجنټ سره به ایم آر اړیکه نه جوړوي، ریجنټ سره به دا ایم چې ایم آر اړیکه نه جوړوي، بلکې آر به یوازې چې دی د چا سره ایون جوړوي، زما چې کوم ایون زه غواړم چې زه معلوم کړم، صحیح ده. نو د هغې دپاره نو دغې ریجنټ ته چې یوازې خارجي ایون سره قوي کمپلیکس جوړوي، صحیح ده، دغې ایون ته به دغې ریجنټ ته به زه ماسکینګ ایجنټ یم. ماسک ویل کېږي لکه ماسک یې ور واچو، صحیح ده، ماسک پرده کول، پټول،
نو دې ته وزت شی ما ماسکینګ ایجنټ یاما. مثال په توګه که زه واخلم، زه غواړم چې مثال اخلو، غواړم چې کوبالټ معلوم کړم. صحیح ده؟ کلریمیټریکلی په تایوساینیډ په واسطه زه غواړم چې کوبالټ معلوم کړم د تایوساینیډ په واسطه، CNS په واسطه. زه غواړم چې کوبالټ معلوم کړم د تایوساینیډ په واسطه. خو کوبالټ محلول کې یعنی کوبالټ زه غواړم کلریمیټر په واسطه د تایوساینیډ د لارې د تایوساینیډ په اضافه کولو سره زه کوبالټ معلوم کړم. نو کله چې زه کوبالټ تایوساینیډ سره یو ځای کړم، او بخی سی اوس خو موږ هلکانو داسې لیکو چې SCN لیکو. صحیح ده؟ تایوساینیډ پخوا CNS خو نه لیکل کېده. نو کوبالټ که زه دې سره یو ځای کړم نو ما سره به جوړ کړي کوبالټ CNS څلور، دا کمپلیکس جوړ کو. خو همدې کوبالټ سره وبخئ په همدې کوبالټ محلول کې ما سره څه دی اوسپنې مثبت 3 آیون هم دی. نو که زه تایوساینیډ ور اچوم نو دغه تایوساینیډ چې دی ما سره هم میسو سره تعامل کوي، او بخئ د تایوساینیډ سره تعامل کوي، او تایوساینیډ سره چې تعامل کوي نو هغه مو سره کمپلیکس جوړوي. هغه هم څه جوړوي سره، هغه مو سره څه جوړوي کمپلیکس جوړوي. اوس چې هغه مو سره کمپلیکس جوړوي، تایوساینیډ سره کوبالټ هم کمپلیکس جوړوي او اوسپنه یې مو سره جوړوي. نو باید موږ د دې څه وکړو، باید موږ د اوسپنې څه وکړو، مخنیوي وکړو. اوسپنه باید دا کار ونه کړي. اوسپنه باید زه اوسپنه په کوم یو ریجنټ په واسطه دا زه پټ کړم د تایوساینیډ نه، تایوساینیډ سره تعاملونه کوي، دا باید زه څه کړم، دا زه باید پټ کړم. نو دې دپاره زه څه کوم، یعنې که زه ریجنټ وارنچوم خو تایوساینیډ هم کوبالټ سره یوځای کېږي، هم د اوسپنې سره یوځای کېږي. زه هم د خارجي عین اوسپنه محلول کې خو شته دی، باید زه دا څه کړم، یا جلا کړم یا پټ کړم د تایوساینیډ نه چې تایوساینیډ سره تعاملونه کوي. نو دا زه هله پټولی شم، هله زه ماسک کولی شم چې کله زه داسې یو ریجنټ استعمال کړم، داسې ریجنټ اضافه کړم چې هغه موږ سره چا سره تعامل کوي، د اوسپنې سره تعامل کوي او ډېر قوي سټیبل ثابت کمپلیکس سره جوړ کړي. او بیا چې زه کله تایوساینیډ ور اچوم نو بیا د تایوساینیډ ته نظر کېږي نه چې تایوساینیډ سره تعامل کوم، بلکې مخکې نه هغه مخکې ریجنټ چې ما ور اچولی هغې سره مخکې نه تعامل کړی. نو باید اوس زه Fe3 ایون چې دی باید زه ماسک کړم، دا باید زه څه کړم، ماسک کړم، پرده یې کړم. نو دې دپاره چې ماسک شي نو زه څه ور اچوم، زه غواړم چې امونیم فلورایډ ور اچوم او یا زه سوډیم فلورایډ ور اچوم. صحیح ده؟ امونیم فلورایډ ډېر ښه دی ځکه بیا که تودوخه ورکړي نو ته کولی شي چې امونیت یې واملوځي. نو امونیم فلورایډ زه ور اچوم. نو امونیم فلورایډ کې زه ور اچوم دې سره، نو ما سره به Fe مثبت 3 او دې سره به فلورایډ ایون چې دی د تعامل وکړي، او موږ سره به FeF6 -3 به دا موږ سره جوړ کړي. اوس دغه ایجنټ چې کوم دی دا امونیم فلورایډ یا سوډیم فلورایډ، دې ته به زه ماسکینګ ایجنټ یم، ماسکینګ ایجنټ. په دې کې اوس د FeF6 -3 د ده دا کمپلیکس ډېر زیات ثابت دی د اوسپنې ساینیډ څخه، د اوسپنې ساینیډ څخه د ده دا کمپلیکس چې دی دا موږ سره څه دی، دا ډېر زیات ثابت دی. صحیح ده؟ نو دې مطلب دا دی چې کا انسټیبیلیټي د دې ډېره زیاته کوچنۍ ده د کا انسټیبیلیټي د اوسپنې تایوساینیډ څخه.
کا انسټیبیلیټي د هیگزا فلوراید چې کوم دی د ډېر زیاته کوچنی ده په نسبت د تایوسینیټ. نو دې نه بعد که زه اوسپنه چې څومره وه هغې خو رسوب وکړو یا کمپلیکس یې ما سره جوړ کړو د چا سره د فلوراید آین سره. نو دې نه بعد که زه ریجنټ ورچومه مثلا تایوسینیټ زه ورچومه نو تایوسینیټ به یوازې کوبالټ سره ضایع کېږي ځکه مخکې نه اوسپنه چې کوه کومه اوسپنه موږ سره وه هغې خو موږ سره فلوراید سره مخکې نه تعامل کړی دی. همدارنګې موږ کولی شو چې موږ اوسپنه درې موږ کولی شو چې دا جلا کړو د چا په واسطه د تاریک اسید په واسطه موږ اوسپنه درې کولی شو جدا کړو. سیتریک اسید په واسطه هم کولی شو جدا کړو. همدارنګې پایروفاسفیټ په واسطه هم کولی شو جدا کړو. کولی شو داسې کړو موږ استفاده کولی شو چې د اوسپنه درې آین چې شی کوو موږ دا جدا کړو. دا موږ سره یو طریقه وه چې ماسکینګ و، یعنې موږ داسې یو ریجنټ ورچو چې هغه ریجنټ چې دی موږ د خارجي آین سره ډېر قوي کمپلیکس جوړوي او زه چې بیا خپل ریجنټ ورچوم د خپل آین معلومولو دپاره نو هغې سره کمپلیکس دومره قوي نه وي. نو زما چې کوم خارجي آین دی ما د خپل ریجنټ نه هغه څه په پرده کې کو چې دې ته موږ څه یو دې ته موږ یو ماسکینګ. بله طریقه چې د خارجي ایون اکسیدیشن نمبر کې موږ څه وکړو بدلون راولو، اکسیدیشن نمبر کې تغییر راولو. دا هم یو طریقه ده. مثلا موږ کوبالټ معلومو صحیح ده، یا موږ سره اوسپنه چې ډېر ښه کمپلیکس جوړوي د چا سره اوسپنه درې ښه کمپلیکس جوړوي د تایوسینیټ سره ښه کمپلیکس جوړوي خو اوسپنه درې جوړوي. اوسپنه دوی نشي جوړولی. نو زه څه کوم چې اوسپنه درې چې دی په کومه طریقه باندې اوسپنه درې زه بدلوم اوسپنه دوه ته اوسپنه دوه ته. نو د اوسپنه درې که زه بدلوم اوسپنه دوه ته نو اوسپنه دوه بیا ښه کمپلیکس دغه سره د تایوسینیټ سره نشي جوړولی صحیح ده. نو زما سره که کوبالټ زه معلوموم نو زه باید نه دی د اوسپنه درې اکسیدیشن درجه مثبت دوه ته بدله کړم او چې کله زه مثبت دوه ته بدله کړم نو بیا که زه خپل ریجنټ تایوسینیټ ورچوم د کوبالټ معلومولو دپاره نو هغه به موږ سره چې دی اوسپنه دوه سره به اوسپنه درې شته نه دی موږ سره اوسپنه دوه دی اوسپنه دوه سره زموږ ریجنټ تعامل نه کوي. نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې موږ خارجي ایون چې دی چې اکسیدیشن نمبر کې ورته بدلون راولو نو دا د احلال څخه د موږ څه کولی شو موږ مخنیوی کولی شو. دریم موږ کوم ریجنټ چې موږ استعمالو کوم لیګنډ چې موږ استعمالو چې موږ کمپلیکس جوړ کړو دا ریجنټ استعمال باید کم استعمال شي. باید کم وشي. باید لږ مقدار کې استعمال کو نه زیات مقدار کې. ان ایکسس کې چې موږ ورچو اضافه مقدار کې چې ورچو باید لږ ورچو زیات ورانه چو. نو چې خارجي آین څخه زیات ورچي نو خارجي آین سره به هم څه کوي خارجي آین سره هم کمپلیکس جوړوي. نو باید لږ مقدار کې موږ دې نه څه کوو موږ استفاده وکړو. نو زموږ چې کوم ریجنټ دی باید ریجنټ موږ دومره اضافه کړو چې زموږ ایکس آین سره څه جوړ کړي کمپلیکس صحیح ده. او ډېر اضافه مقدار کې وانه چې چې کله ته اضافه کې مقدار کې وانه چې نو خارجي آین چې کوم ام دی د سره به کمپلیکس نه جوړي. خو دا هم په هغې وخت کې چې د ایکس آر د کا انسټیبیلیټي د ایکس آر دا ډېر زیات کوچنی د ام آر نو بیا دې کې د دې نه موږ استفاده کولی شو صحیح ده. دا موږ بیا د دې نه استفاده کولی شو که ډېر ډیفیکلټ دی. اوکې څلورم موږ سره چې کولی شو چې خارجي ایون اوس خارجي له امله آر غلظت کمیږي. خارجي ځکه ریجنټ ورچوم آر کمپلیکسینګ ایجنټ اچوم آر نو هغه خو یو طرف ته
زما ایکس سره تعامل کوي، زه غواړم چې هغه ایون پیدا کړم، مقدار یې معلوم کړم، او بل طرف د خارجي ایون سره تعامل کوي. نو دې دپاره صحیح ده، دې دپاره چې مثلا دواړو سره تعامل کوي، دواړو سره څه کوي؟ تعامل کوي. نو باید خارجي ایون لامله آر غلظت چې دی دا کمیږي. نو کله چې خارجي ایون لامله آر غلظت کمیږي، صحیح ده، نو په دې وخت کې باید ریجنټ مقدار زیات استعمال کو. مخکې خو ما ویلو که چېرته ایکس آر کا انسټیبیلیټي د غیر مستقیم والي ثابت دغه ډېر زیات کوچنی د ایم آر نه، هغې وخت کې به ته ریجنټ څه استعمالوې؟ هغې وخت کې به ته ریجنټ کم مقدار کې ته استعمالوې. خو که چېرته موږ سره ماخوذ کې سي، صحیح ده، یا مساوي دی د دواړو، او یا چې دی موږ سره څه دی، یا موږ سره لږ توپیر لري، یا مساوي دی لږ توپیر لري، نو دې وخت کې باید ریجنټ په زیات مقدار کې واچوي. ریجنټ باید زه څه کې واچوم؟ ریجنټ یا کمپلیکسنګ ایجنټ چې کوم مالا کمپلیکس جوړوي هغه بیا باید زه په ایکسس کې واچوم، صحیح ده، لارج ایکسس کې په زیات اندازه باندې دغه باید زه څه کوم چې هم خارجي ایون سره تعامل وکړي، ان ایکس سره تعامل وکړي، او هم دغه آر چې دی هم آر د ایکس سره تعامل وکړي، او هم آر چې دی خارجي ایون سره تعامل وکړي. اوس یو بل که چېرته غواړو چې موږ کیټاین معلوم کړو کلرومیټریکلي، غواړم کیټاین آین، کیټاین مثبت آینونه زه کلرومیټریکلي کلرومیټر په واسطه کلرومیټري په میتود په وسیله زه څه کوم دا زه معلوم کړم. نو هغې دپاره کم اناین چې ما سره وي، خارجي آینونه چې کم اناین وي، خارجي آینونه ما سره چې کم منفي آینونه وي، دا باید څه شي؟ دا باید موږ لرې کړو، صحیح ده، دا باید موږ لرې کړو. خو داسې منفي آیونونه چې هغه د کیټاین سره داسې مرکبات یا داسې پیچلي مرکبات جوړوي، داسې مرکبات یا داسې کمپلیکسز جوړوي چې د هغې د تجزیه کېدو درجه ډیسوسییشن چې دی دا ډېر زیات کم دی، ډېر کم تجزیه کېږي. نو دغه منفي آیونونه باید موږ لکه مخکې چې موږ ویلو دا باید موږ څه کړو؟ دا باید موږ لرې کړو. نو کله چې کیټاین موږ معلوموو کلرومیټریکلي، منفي آیونونه باید موږ لرې کړو، منفي آیون باید ماسک کړو یا لرې کړو، څه طریقه ورته وکړو. نو منفي آیون باید لرې کړو. هغه منفي آیونونه چې هغه د کیټاین سره داسې مرکبات یا داسې پیچلي مرکبات جوړوي چې د هغه تجزیه کېدل یې هغه ډېر لږ تجزیه کېږي، نو دغې منفي آیونونه باید موږ کا انسټیبیلیټي ډېره کوچنۍ یا ډېر لږ تجزیه کېږي، نو دغه منفي آیونونه باید موږ څه کړو؟ دا باید موږ لرې کړو. خو دغه منفي آیونونه چې کوم موږ سره جنرالي آیونونه چې کوم دي د دې لرې کول دا لږ اسان دی په نسبت د کیټاین. داسې آیونونه لرې کول د مثبت آیون په مقابل کې لږ اسان دی. ولې؟ ځکه دا منفي آیونونه چې کله موږ سره زموږ سیمپل ته راځي نو دا اکثر د سالوینټ د لارې راځي. د کوم لارې د راځي؟ دغه منفي آیونونه چې کوم زموږ سیمپل ته راځي دا د محلل د لارې راځي، او محلل استعمال دا انالیس پورې اړه لري. کوم چې څېړونکی دی چې هغه څنګه محلل باید خالص محلل استعمال کړي، داسې محلل استعمال نه کړي چې چټلي په هغې کې آیونونه وي، صحیح ده، ډي آیونایز واټر باید استعمال کړي، صحیح ده. نو دا ډیپینډ کوي په څه پورې؟ محلل د انالیس پورې ډیپینډ کوي چې هغه څنګه خپله څېړنه کوي، څنګه خپل کار کوي، او د محلل انتخاب پورې اړه لري چې دا څنګه محلل انتخابوي. داسې محلل چې هغه چټلي چې هغې کې آیونونه نور ورسره وي داسې محلل نه استفاده کوي. نو ډیپینډ آن انالیس چې څنګه کوي. خو اوس که موږ سره په زموږ په سیمپلز کې کلورایډ دي، سلفیټ دی، سلفیټونه دي، همدارنګې فاسفیټ دي، کلورایډ دی، سلفیټ دی، فاسفیټونه دي، دغه منفي آیونونه د ایکس آیون سره، ایکس آیون زموږ کیټاین دی، که دغه منفي آیونونه د ایکس آیون سره تعامل کوي، مثلا کلورایډ سره تعامل کوي نو کلورایډ به جوړوي، فاسفیټ سره تعامل کوي فاسفیټونه به جوړوي، که سلفیټو سره تعامل کوي سلفیټونه به جوړوي. او ایکس آر کمپلیکس
یعنی زه دې سره ریجنټ ورچوم او یعنی یو طرف ته زمونږ دا ایکس چې دی هم دې سره تعامل کوي او بل طرف ته ایکس زمونږ چې دی د سره تعامل کوي چې جوړي ایکس آر جوړي چې ایکس آر جوړي. اوس که دا ایکس آر کمپلیکس د ریجنټ په اضافه کولو دا ایکس آر کمپلیکس ډېر ثابت نه وي کا انسټیبیلیټي لوړه ده نو باید منفي آیونونه باید څه شی کړي دغه کلوراید سلفیټ او فاسفیټ آیونونه باید جلا کړي. که ایکس آر ډېر زیات سټیبل و ایکس آر کمپلیکس ډېر زیات ثابت و صحیح ده نو بیا که مثلا جلا نشي پروا نه کوي په دې شرط چې ایکس آر ډېر زیات سټیبل وي او که چېرته نشو جلا کولی نو بیا تقریبي ډول باندې باید بیا په معیاري محلول کې دغه آیونونه اضافه شي. معیاري محلول کې په تقریبي ډول باید په تقریبي ډول دغه آیونونه شي قصدن اضافه شي. د دواړو کنډیشن د سیمپل او د معیاري محلولونو کنډیشن شرایط باید یو شان چې د کلوریمیټریکلی کار کوي. اوس که پورتنۍ طریقو باندې چې مثلا زمونږ ماسکینګ طریقه وه ماسکینګ طریقه باندې موږ کولی شو خارجي ایون مخنیوی وکړو. همدارنګه د اکسیډیشن درجې ته موږ بدلون ورکړو د خارجي ایون د طریقه باندې موږ کولی شو چې د خارجي ایون چې وکړو موږ مخنیوی وکړو. ریجنټ کم استعمال اول زیات استعمال په دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې موږ خارجي ایون چې وکړو مخنیوی وکړو یا مناسب محلل استعمالول دې په طریقه باندې موږ کولی شو چې موږ مخنیوی وکړو. خو په یو طریقه باندې موږ خارجي ایون جلا نه کړو وبخښئ خارجي ایون مخنیوی موږ ونه کړو نو بیا موږ سره لابد منه بیا خلاصې نشته چې باید خارجي ایون چې دی موږ چې کړو باید موږ دا جلا کړو او یو جلا کولو دپاره چې دا موږ سره چې دی کو پریسیپیټیشن دی د کلیکټر په واسطه کو پریسیپیټیشن چې دی د کلیکټر په واسطه نو باید دا آیونونه موږ چې کړو دا موږ جلا کړو. کو پریسیپیټیشن کو دا یو رسوبي طریقه ده یعنی باید رسوبي په تعاملاتو په واسطه باندې دغه خارجي آیونونه باید موږ چې کړو باید موږ جلا کړو. پورتنۍ طریقو باندې خو موږ ونه شو کړی چې موږ خارجي آیون جلا کړو نو باید رسوبي طریقو نه چې کړو موږ رسوبي میتودونو څخه ګرایومیټري چې کوم ده رسوبي میتودونو څخه باید استفاده وکړو او هغې په وسیله باندې موږ دا خارجي آیونونه چې کوم دي فارن پارټیکل ایکسټرینس پارټیکل باید موږ چې کړو دا باید جلا کړو. کو پریسیپیټیشن ستونزمن هم دی کو پریسیپیټیشن باید مخنیوی هم شي او کو پریسیپیټیشن باید هم شي. نو کو پریسیپیټیشن دا یو ځای کېدو ته وایي یو ځای رسوب کول کو پریسیپیټیشن اول به کو پریسیپیټیشن لږ داسې پوهېږو چې کو پریسیپیټیشن شته وایي. مثال په توګه ما سره یو مخلوط دی د بارینګ کلوراید او د پوټاشیم پرمنګنیټ د یو مخلوط دی دا موږ سره یو مکسچر دی مخلوط دی او زه غواړم چې باریم زه معلوم کړم چې ما سره په دې سیمپل کې باریم څومره دی دا یو مخلوط دی او دې مخلوط کې زه څه اچوم دې مخلوط کې زه اچوم H2SO4 دې مخلوط کې زه کله چې H2SO4 اچوم نو ما سره به باریم سلفیټ جوړ شي باریم سلفیټ باندې سره جوړ شي خو عام طور پر باریم سلفیټ رنګ چې دی دا سپینی خو دا باریم سلفیټ چې کله ما سره جوړ شو د رنګ چې دی بنفش غوندې دی یعنې موږ سره د باریم سلفیټ په جوړېدو کې کیمینوفورم شوی دی کیمینوفورم دیم ورسره رسوب کړی دننه ورسره پاتې شوی دی او بیا موږ کیمینوفور کله واغستو کیمینوفور یعنې همدې محلول کې موږ باریم سلفیټ H2SO4 هم ورچو رقیق او همدې سره یعنې باریم کلوراید کیمینوفور محلول ته موږ H2SO4 هم ورچو خو دې سره موږ سوډیم سلفایډ هم ورچو سوډیم سلفایډ
او سوډیم سلفاید دا او بخې ارجاع کوونکی دی. سوډیم سلفاید Na2SO3 دا ریډیوسینګ ایجنټ دی، ارجاع کوونکی دی، اکسیجن قبلونکی. څوک چې اکسیجن قبلې غیر ارجاع کوونکی. نو کیمینوفور چې دی دا موږ سره 2 کیمینوفور 5N2SO3 او موږ چونکې H2SO4 هم دې کې ورچولي نو 3 H2SO4 H2O پشتون کې نو موږ سره 2 منګنیز سلفیټ plus K2SO4 plus sodium sulfate plus water. نو کوم بنفش رنگ چې نو محلول چې شو، محلول خو بې رنګ شو، محلول بې رنګ شو، خو د رسوب رنگ څنګه دی؟ د رسوب رنگ چې دی بنفش دی، وایلټ رنگ دی، وایلټ رنگ لري. نو دې مطلب دا دی چې په باریم سلفیټ رسوب کې، باریم سلفیټ رسوب کې پوټاشیم پرمنګنیټ هم شتون لري، هغه مو سره رسوب کړی دی. د باریم سلفیټ او د پوټاشیم پرمنګنیټ دواړو رسوب کړی، خو اصل کې خو کیمینوفور خو رسوب نه کوي باریم سلفیټ سره، د H2SO4 سره. کیمینوفور د H2SO4 سره رسوب نه کوي، خو د باریم سلفیټ چې رسوب کېدو نو دا په منځ کې ورسره دننه بند پاتې شو. دې ته موږ یو کو پریسیپیټیشن دی ده، کو پریسیپیټیشن. دې ته موږ چې یو کو پریسیپیټیشن. هلکانو ګورئ ښه، که مثلا دې ته وګورئ دا کو پریسیپیټیشن یې که نه، مثلا ما سره الومینم دی او زه غواړم چې الومینم رسوب کړم د امونیم هایدروکساید په واسطه، خو په همدې محلول کې ما سره خارجي ایون چې دی اوسپنه هم شته، دا خارجي ایون دی، فارن پارټیکل دی، ډېر کم مقدار کې دی، خو رسوب دواړو وکړو. صحیح ده؟ صحیح ده؟ هم الومینم او هم اوسپنې، صحیح ده؟ دواړو رسوب وکړو، دواړو په یو ځای رسوب کړی دی. اوس دې ته به کو پریسیپیټیشن یو موږ المونیم غواړو چې رسوب کوو، اوسپنه هم ورسره وه، نو المونیم سره اوسپنې به رسوب وکړو. آیا دا کو پریسیپیټیشن دی؟ نه، دا کو پریسیپیټیشن نه دی. ولې نه دی؟ ځکه که المونیم یو که نه او اوسپنې سره ته اوسپنې درې سره ته امونیم هایدروکساید یو ځای کې دا څه کېږي؟ دا رسوب کېږي. که المونیم یو که نه او همدارنګې المونیم سره که ته امونیم هایدروکساید ور واچې او که اوسپنې یو که نه دا رسوب کېږي، دا هغه شتون نه بغیر هم رسوب کېږي. نو دې ته به کو پریسیپیټیشن نه وي. صحیح ده؟ دس نو کو پریسیپیټیشن، دې ته کو پریسیپیټیشن نه ویل کېږي. نو یو شی موږ رسوب کوو او بل شی هغه په همدې شرایط کې نه رسوب کېږي که ځان لوي، خو هغه مو سره رسوب شي. دې ته موږ څه یو دې ته موږ یو کو پریسیپیټیشن. نو موږ یو چې دغه عینونه چې پاس طریقو باندې چې مثلا ماسکینګ او اکسیډیشن درجې ته بدلون او غلظت کم او زیات استعمال او د سالون صحیح انتخاب او دې طریقو باندې موږ سره رسوب موږ عینونه جلا نه کړل، نو باید موږ د رسوبي تعاملاتو له مخې باید دا موږ چې کو موږ دا جلا کو. په مثال به واخلو د مسو، مثلا ما سره مس دی، مس د مسو یو فلزي ټوټه ده، ما سره د مسو فلزي ټوټه ده او زه غواړم چې دې تحلیل وکړم، انالیسیس وکړم. او د تحلیل یې څنګه وکړم؟ زه ګورم چې په دې د مسو فلزي ټوټه کې کوم خارجي ایونونه شتون لري، خارجي ایونونه شتون لري. صحیح ده؟ آی ډونټ نو، ما ته پته نه کېږي کوم خارجي ایونونه شتون لري. نو موږ څنګه کوو؟ د کلیکټر ویل کېږي، کلیکټر انتقالونکي ته کیریئر ته ویل کېږي. نو د کلیکټر په واسطه موږ کو پریسیپیټیشن کوو. نو موږ څنګه کوو چې موږ د میسو سیمپل اخلو،
سمپل اخلو او بیت شي کو بیا وزن کو یعنی الکانو معلوم مقدار یې اخلو صحیح ده بیا چې کله موږ سمپل واغستو نو سمپل سره بیا دریم سټپ کې موږ چې کو چې دې سره موږ ایچ نو 3 اچو چې دا میست شي کو دا حل کو ایچ نو 3 ور علاوه کو تر څو چې دا میست شي موږ سره حل شي H2SO4 ورچو چې میس حل شي او کله چې میس حل شو نو بیا دغه محلول بیا دا محلول چې کو خونسا کو بیا دا محلول چې کو خونسا کو په دې میسو کې ما سره دی دا میس چې موږ واغستو په عام طور پر میسو کې ما سره میسو کې خارجي عینونه شي یا چټلي پکې شي د میسو په تحلیل کې انالیز کې د میسو انالیز کې تحلیل کې ډېر لږ مقدار کې ډېر کم اندازه کې ډېر لږ مقدار کې ما سره شي ارسنیک هم شتون لري فاسفورس هم وي بیسمت هم وي ایس بي مي دا عناصر هم پکې داسې کې چې نور عناصر هم پکې اوس دوی اوس موږ غواړو چې دا معلوم کو په میس انالیسس کې موږ غواړو مثلا ما سره ارسنیک څومره دی کې فاسفورس څومره دی بیسمت څومره دی انتموني څومره ده دا ډېر کم مقدار کې نو که یو خوا ته غواړې یو خوا چې د دغه غلظت معلوم کړي نو باید ته دا غلیظ کړي صحیح ده نو موږ یو که چېرته مثلا 10 لیټر تا سره وي صحیح ده نو دا باید ته 100 ملي ته راولې صحیح ده نو لومړی باید دا غلیظ شي او بیا موږ څه کو مس څخه جلا کو بیا موږ معلوم کړو چې دا ارسنیک کې دا فاسفورس او انټموني دا پکې دومره دی چې په دې کې مس زموږ یعنی موږ خو مسو کې دا شیان دي نو مس موږ سره پرنسپل کمپوننټ دی اصلي جز چې دی اصلي جز دا ما سره مس دی دا نور د خارجي عینونه یې چټلي ده زه غواړم چې دا خارجي عینونه د چټلي دا شی نه زه واخلم دا معلوم کړم نو دا باید موږ معلوم کړو په کومه طریقه د کلکټر په واسطه کلکټر راځو نو موږ څه کړو د میسو فلزي ټوټه اخلو او غواړو چې هغه کې خارجي عین معلوم کړو نو چې نو تر پکې چاو چې نو تر په سره به هغه حلو چې کله حل شو به خنثا کو او هغه نه بعد کله چې موږ حل کو خنثام کو هغه نه بعد ځت شیف کې چوما زب کې چوما اف ای فیریک کلوراید پکې چوما شیف کې چوما فیریک کلوراید محلول سره چې کوم اضافه کوم او فیریک ایون چې کوم دی فیریک ایون د سوډیم کاربونیټ په واسطه رسوبوم چې کله د فیریک ایون د سوډیم کاربونیټ زور اضافه کما نو دغه اضافه کولو سره ما سره څه جوړیږي رسوب جوړیږي او دغه رسوب ما سره امورفي په شکل غوندي رسوبي ما سره چې په دې امورف کې یعنی دې رسوبي امورف رسوب کې یا رسوبي امورف کې فیریک هایدروکساید فیریک هایدروکساید وي او د کې کلوي مالګې وي په دغه رسوب کې هم فیریک هایدروکساید شته هم کلوي مالګې شته چې دې ټولو ته زه په کلکټر یم څه ورته یم زه کلکټر یم په دغه کلوي مالګې کې ما سره لږ مقدار کې ټریسر اماونټ مواد هم پکې لږ مقدار کې مثلا په دې رسوب کې ما سره څه دی په دې رسوب کې ما سره موږ چې مخکې ویل چې بیسمت سیب هم شته پکې فاسفورس هم شته
ارسنیک هم شته، انټمني هم شته مثلا، دا هم په همدې کې رسوب شوي دي. یعنې موږ د مس روډاس ته ایچرینوتریکیم حل کړه، بیا هم سره محلول خنثا کو، بیا موږ فیرک کلوراید ور اضافه کو. صحیح ده. اوس فیرک کلوراید موږ ور اضافه کو او بیا فیرک ایون چې کله موږ د سوډیم کاربونیټ په وسیله شي کې رسوب کو. کله چې موږ د سوډیم کاربونیټ په وسیله رسوب کو نو دغه رسوب موږ سره مارف او په دې مارف کې ټول شیان شته دي، هم مس شته چې هغه زموږ اصلي عنصر دی، پرنسپل کمپوننټ دی، اصلي جز دی، زیات مقدار کې دی. او په دې کې چې کوم نور چټلي و چې بسمت فاسفورس ارسنیک او اس بي دا ټول دې کې شته دي. صحیح ده. اوس دغه کار مونږه چې وکړو نو دا مونږه د فیرک د اوسپنې د لارې او د سوډیم کاربونیټ د لارې مونږ داسې شی وکړو، سوډیم کاربونیټ او د فیرک کلوراید له امله دا کار مونږ وکړو. اوس دغې برخې ته، دغې رسوب ته، دې ته مونږ څه یو کلکټر یو. نو بیا مونږ دا څه کوو، دا مونږه جلا کوو. دغه رسوب چې دی دا مونږ جلا کوو او دا رسوب که مونږ جلا کوو او بیا په کومه طریقه په تیزاب په واسطه باندې دا مونږ څه کوو، دا مونږ حل کوو، نو په دې کې به بسمت، فاسفورس، ارسنیک، انټمني دا ټول به دې کې مونږ سره شتون لري. صحیح ده. که دا مونږه جلا کوو په دې کې مس هم شته دی. کله چې مونږ جلا کوو بیا مناسب اسید په واسطه دا څه کوو مونږ حلوو. په دې محلول کې به یعنې دغه رسوب چې ما سره جوړ شو دا امارف رسوب و، د امار رسوب کې به ټول شیانی. نو که بیا مثلا مخکې محلول موږ وګورو هغې کې ارسنیک مقدار وګورو او په دې رسوبي محلول کې موږ د ارسنیک مقدار وګورو نو زرهاو زر درجې تقریبا فرق کوي. دغې رسوب کې به ما سره زر درجې ارسنیک د عام محلول څخه دا به ما سره شي دا به پکې زیاتي یا انټمني بسمت چې دې ته مونږه کو پرسیپیټیشن یو. دې ته مونږ چې اصل کې خو مونږه اوسپنه غواړو چې مونږ په رسوب کوله، خو د اوسپنې سره سره ما سره دا نور شیان بسمت او انټمني او کلوي مالګې او ارسنیک او اس بي دا ټول ما سره څه وکړو رسوب وکړو. چې دې ته مونږ څه یو، دې ته مونږ یو کو پرسیپیټیشن چې ورته یو کو پرسیپیټیشن. د کو پرسیپیټیشن او د کلکټر یو بل مثال چې دی دا د پی بي دی. پی بي په اوبو کې دي مونږ سره، خو په ډېره کم اندازه. سرب چې دی ما سره په اوبو کې او په ډېره کمه اندازه باندې او دومره کم اندازه باندې په اوبو کې ما سره چې یو اندازه د پی بي اس شکل کې چې ټول نه غیر منحل مرکب دی، په دې ډول باندې دا زه رسوب کولی نه شم. دومره په کم اندازه ما سره سرب په اوبو کې، او سرب باید معلوم شي په اوبو کې چې ما سره په اوبو کې د سربو مقدار، د پی بي مقدار ما سره څومره دی. صحیح ده. نو یو خو دا دی چې ته معلومې چې زه سرب معلوم کوم په اوبو کې، نو یو طریقه خو دا ده چې ته دغه سیمپل چې تا سره کم دی دا ته باید غلیظ کړې. د اوبو دغه سیمپل ته باید غلیظ کړې. غلیظ نه مطلب څه، یعنې که ته مثلا تا سره 10 لیټر محلولي د اوبو او په هغې کې سرب وي، دا باید ته اندازه د ده راکمه کړې څو ته 100 ملي ته غلیظ کول. دی ته یو طریقه دا چې ته دا غلیظ کړې، نو ته چې دا غلیظې نو صرف که غلیظې نو د سرب نور آینونه چې دا هم غلیظ کېږي، دا کنسنټریشن هم زیاتېږي ما سره. د هغې نه 10,000 ملي نه ته 100 ملي ته شی راوړې، نو که ته سرب غلیظ کړې نو هغې سره نور آینونه غلیظ کېږي او دا بیا موږ سره په انالیسس کې تحلیل کې څه جوړوي، دا موږ سره ستونزه جوړوي. دا موږ سره څه کوي، دا موږ سره ستونزه جوړوي. نو باید دا زه پرسیپیټیټ کما، زه پی بي عام حالاتو کې دا باید زه د کو پرسیپیټیشن وکما، چې وکما کو پرسیپیټیشن. او دې دپاره مونږه کلکټر چې استعمالو، کلسیم کاربونیټ رسوب چې دی دا یې زه کلکټر استعمالو. د کلسیم کاربونیټ رسوب چې دی دا یې زمونږ کلکټر یا کیرر استعمالو، یعنې دی راغونډونکی هم دی او انتقالونکی هم دی. نو مونږ څنګه کوو، من کلسیم سوډیم کاربونیټ دې محلول ته اضافه کوو. دې محلول ته چې کوم کې مثلا ما سره اوبه دي او پی بي پکې دی، زموږ سیمپل دی او دې کې پی بي هم شتون لري. دغې ته زه څه اضافه کوم، دې کې ته زه سوډیم کاربونیټ چې دی دا ور اضافه کوم.
نو کله چې زه سوډیم کاربونیټ زه ور اضافه کوم صحیح ده نو ما سره به کلسیم کاربونیټ کلسیم چې ما سره هغه به کلسیم کاربونیټ په شکل کې څه وکړي دا به رسوب وکړي صحیح ده او همدې کلسیم کاربونیټ سره د سوډیم کاربونیټ په اضافه کولو سره ما سره کلسیم کاربونیټ رسوب جوړیږي او په دې کلسیم کاربونیټ رسوب کې پی بیم مو سره کو پریسیپیټیټ کیږي هغه مو سره رسوبیږي. اوس که چېرته موږ د دغې یعنې موږ دې محلول ته موږ کاربونیټ ور اچوو سوډیم کاربونیټ او هغې سره کلسیم کاربونیټ رسوب وکړو. اوس دا کلسیم کاربونیټ کې سرب هم چې دي دې هم څه وکړو ما سره دوی مو سره رسوب وکړو سرب کو پریسیپیټیټ شو یعنې کلسیم کاربونیټ سره په یو ځای رسوب یې وکړو. اوس که د دغې رسوبو مقدار موږ راواخلو د هغه رسوب راواخلو او دغې رسوب موږ په تیزاب په واسطه یعنې اسیل په واسطه دا څه کړو دا حل کړو دغه رسوب د اسیل په واسطه څه کړو حل یې کړو نو وبه ګورو چې دې کې به پی بي غلظت د دې محلول څخه به په څو چنده په زرهاو کرتې به پکې زیات د پی بي غلظت به د محلول په مقابل کې به په دې کې زرهاو کرتې دې کې به څه ما سره دې کې به موږ سره زیات نو په دې طریقه باندې چې پی بي ډېر کم مقدار دی صحیح ده په پی بي ډېر کم مقدار ما سره و نو موږ دلته سوډیم کاربونیټ راچوو سوډیم کاربونیټ چې اضافه کولو سره چې هغې کې کم کلزیم و کلزیم هم دې سره څه وکړو هغې سره رسوب وکړو کلسیم کاربونیټ سره سرب هم رسوب وکړو که اوس موږ دا رسوب راواخلو موږ ایسیل کې حل کړو نو بیا پی بي وګورو دا پی بي چې رسوب یې کړی و هغه پی بي چې کوم ما سره په محلول کې ده نو دې ترمنځ به زراو کرتې فرق یې یعنې د رسوب کې ما سره پی بي مقدار چې دی دا ډېر زیات دی یعنې دې وخت کې د کو پریسیپیټیشن موږ سره دا ډېره یو لویه اډوانټیج دی لویه ګټه ده خو دې کې موږ د څه نه استفاده کوو موږ د کلکټرز نه څه کوو استفاده کوو یعنې څوک چې یو سره رسوب کوي صحیح ده کم یو توکي سره چې هغه بل توکي رسوبیږي نو کوم سره چې رسوبیږي هغې ته موږ څه یو هغې ته موږ کلکټرز یو نو دا عام میتودونه دي چې موږ خارجي عین غایز چې دی موږ کموو چې یو ماسکینګ دی اکسیدیشن درجه بدلول دي او همدارنګې ریجنټ کم یا زیات استعمالول دي او یا مثلا کو پریسیپیټیشن دی رسوب عملیه ده د کلکټر په واسطه نه دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې موږ د خارجي عین غایز چې دی دا موږ څه کړو دا موږ کم کړو.